پیغمبر علیه الصلاة والسلام خپل ملګرو ته وایي صحابو ته تاسو ته پته ده چې مفلسه چاته ویل کیږي؟ تاسو ته دا در معلومیږي چې مفلسه چاته ویل کیږي؟ صحابو ویلې ول یا رسول الله نو مفلس خو دې ته ویل کیږي چې روپۍ نه لري، درهم نه لري، دینار نه لري، یو دکانداري و جایداد و کاروبار نه لري، نو خو دې ته به مفلس ویل کیږي. پیغمبر علیه السلام مبارک ول نه دا خبره نه ده. مفلس دې ته ویل کیږي چې یو سړی د قیامت په ورځ د الله په دربار کې پیښ شي، د لمنځونه هم ډیر کړي دي، د روزې هم ډیرې نیولې دي، د زکاتونه هم ډیر کړي دي ورکړي دي، د نفلونه هم ډیر کړي دي، د خیراتونه هر څه یې ډیر کړي دي، خو چې کله دی د الله په دربار کې پیش سو نو خو فکر دا دی چې زما پر لمانځه به ماته اجر ملاویږي، زما پر روزه به ماته اجر ملاویږي، زما پر زکات و پر نفلو به ماته اجر ملاویږي. خبر هم دغسې ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي په داسې ټیم کې به یو سړی راسي و الله ته به وایي چې الله دا هغه سړی دی چې یوه ورځ ما ته شکنجه وکړله او بیا یې له ما معافي نه ده غوښتې، ما معاف کړی نه دی، ما له راغلی نه دی. اوس څه چم کوي؟ دا خدای دربار دی، په دې کې د مثقال ذرتین حساب ما او تا چې کومه نیکي کړې ده د هغه به هم الله رب العزت و ما او تا ته اجر راکوي که مې د الله په خاطر کړې وه، او که مې ګناه کړې وه معافي مې نه وه غوښتې د الله نه وه خوښه، نو زما او ستا سره به حساب هم وکړي. اوس پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي یو سړی رالی ویې ویل یا رسول الله دې سړي ما ته په ژوند کې شکنجه کړې ده او حال دا دی د ده لمنځونه ډیر دي، الله رب العزت به د ده لمنځونه راواخلي و دې سړي ته به ورکړي دا به ولاړ سي. د لمنځو څخه مراد ثوابونه، اجرونه، نیکۍ چې کمې دي هغه به الله رب العزت و ده ته ورکړي. بیا به سات بعد بل سړی راشي و یا الله دا هغه سړی دی چې زه یې وخت پر مخ باندې ووهلمه، بیا یې له ما معافي غوښتې نه ده، ما معاف کړی نه دی، یا الله نن ستا په دربار کې ولاړ دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي هغه چې کومې روزې نیولې د هغه روزو چې کوم اجرونه و ثوابونه و نیکۍ دي هغه به الله رب العزت جنې واخلي، دا به هغه چاته ورکړي. بیا به بل سړی ورته وایي چې یا الله دا هغه سړی دی چې په ما پورې بهتان تړلی و، دا هغه سړی دی چې په ما پر یو ډېر لوی دروغ چې دی هغه تړلی دی، دا هغه سړی دی چې د مطلب و ما ته تاوان را رسولی دی، و چې کوم زکاتونه یې ورکړي د زکاتو کوم اجرونه دي هغه سړی ویسي. بل سړی رالی هغه و الله ته وایي وایي الله دا هغه سړی دی چې په دنیا کې له ما قرض واخیستی، له ما یې قرض واخیستی، پور یې واخیستی، بیا یې مال راوړی نه دی، زما قرض یې ادا کړی نه دی. بیا به څه چم کوي؟ اوس د ده سره څه نیکۍ پرتې دي، یا د تلاوت را واخله، یا د ذکر را واخله، یا د اشراق را واخله، یا د تهجد را واخله، یا د جهاد را واخله، یا د تبلیغ را واخله، دغه نیکۍ ورسره پرتې دي. قرار به الله رب العزت دا نیکۍ و هغه چاته ورکړي چې ده د چا پور خوړلی و، د چا حق خوړلی و. تاسو پوهېږئ په دې خبره عزیزانو؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي چې یو سړی د الله په لاره کې شهید سي الله ټولې ګناهې ور معافوي الا الدین، قرضه الله نه ور معافوي، قرضه الله نه ور معافوي. صحابه کرامو ته به پیغمبر علیه السلام مبارک ویل دا و ما او تا ته نه، که څوم دا خبره زما او ستا دپاره هم ده دا به و صحابه کرامو ته. په احد کې به شهیدان کېدل، په حنین کې به شهیدان کېدل، په تبوک کې به شهیدان کېدل، په بدر کې به شهیدان کېدل. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي هر ګناه الله در معافوي لیکن قرض نه در معافوي. پوهېږئ په دې خبره نه؟ علما فرمایي وایي دا قرض اخیستل د دنیا مجبوري ده، ما تا مجبور رسوله چا مې قرض واخیستی واپس ورکوانګه دا د آخرت مجبوري ده. قرض له چا اخیستل د دنیا مجبوري ده، لاس مې تنګ و تا له درلم له تا مې 2 روپۍ واخیستلې او بیرته در کوانګه دا زما د دنیا او د آخرت د دواړو مجبوري ده. په دنیا کې چې نه کم دار ستا مجلس ته در تللی نسم، لما به مجلسونه پاته شي، او په آخرت کې الله رب العزت لما حساب غواړي، بیا به څه چم کوو؟ نو دلته پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي څه به وشي؟ دا چې څه نیکۍ ما او تا کړي دي دا به ټول په شکنځاو کې، په غیبت کې، په بهتان کې، په
په نورو خطاو کې به الله رب العزت دا ټولې نیکۍ راڅخه واخلي. نو پیغمبر علیه صلات وسلام مبارک فرمایي د ده نیکۍ به ټولې ختمې سي. اوس به یو سړی راسي چې یا الله دې سړی یو وخت و ما ته ډېر په کم نظر باندې وکتل، یا الله دې سړی یو وخت ما ته داسې تاوان را ورسوي، یا الله دا داسې سړی دی چې یو وخت مطلب زما په باره کې چاته غلطه خبره چې د هغه وکړله، د ده نیکۍ خو نسته، ټولې ختمې سوي دي. پیغمبر علیه صلات وسلام مبارک فرمایي الله رب العزت به د هغه سړي چې دا کم چا شکایت کړي د هغه ګناوې راواخلي، د ده پر سر به یې کښېږدي، دی به جهنم ته وغورځي. خلاصه سوه خبره خلاصه سوله. نو ما تا خو د الله په دربار کې چې نجات غواړو، خو یو شی غواړي نو هغه شیان خو ټول له ما تا پورې وړي وي وړلو، و ما تا ته چې شی راپاتېږي یو شی نسو پاته. نو پیغمبر علیه صلات وسلام مبارک فرمایي ثم طرح فی النار، بیا به الله رب العزت د ده نیکۍ چې ختمې سولې د هغه پورې وړي سړي شکایت کننده چې کم دی د هغه ګناوې به راواخلي، د پر سر به یې کښېږدي، داسې به دا بل سړی و جهنم ته وغورځي، یا بل ته به یې ته ولاړ سه و تا ته خپل حق چې دی هغه ورسېدی. موږ نن ورځ عزیزانو په لمانځه کې هم ډېر ښه یو، په ذکر و تلاوت کې هم ډېر ښه یو، په روزو کې هم ډېر ښه یو، په تهجد و په تبلیغ و په جهاد کې هم ډېر ښه یو، خو موږ تاسو د خولې پورې وړي یو. زه ستا د خولې پورې وړی یم، په تا پسې به مې څه ویلي، او ته زما د خولې پورې وړی تا په ما پسې څه ویلي دي. او دا پور نو دا معنا نه ده چې تا خبره وکړه بس پرون د سره ولاړې نو خبرې هم لاړې، یا پرون د الله په دربار کې پروت دی، د پرون مجلسونه د الله په دربار کې موجود دي، پراته دي. بیا به کله چې د قیامت ورځ راله د هرې ورځې د هرې هفتې و میاشتې د کال حساب الله رب العزت له ما او تا سره کوي. څومره بدبخته سړی دی چې ما او تا نیکۍ کوو او نیکۍ د قیامت پر ورځ د بل چایي، بیخي بده خبره نه ده. او ما او تا دا فکر دی چې یاره زه دونه نیکۍ کوم زه خلاص یم، و دې ته مې پام نشته چې زما خوله به څنګه وي. پیغمبر علیه صلات وسلام مبارک له یو سړی راغی، ولی یا رسول الله په دغه کور کې یوه ښځه ده، دینداره ده، پرهیزګاره ده، ډېره نمازي ده، نفلونه کوي، خو غم دا دی همسایهګان ډېر جینې تنګ دي، پر خوله باندې اور پروت دی، زهر پراته دی، زهر. د الله رسول فرمیل دا جهنمی. بیا یې ویل یا رسول الله په هغه پلاني کور کې یوه زنانه ده، په لمنځو کې خو بس خالي خپل فرضي لمنځونه کوي، دغه نفل و ذکر و فکر دا تقریبا په دې کې ډېره کمزورې ده، خو دغه د همسایهګانو سره ډېره ښه ده، تاوان نه ورسوي، ضرر نه ورسوي، نقصان نه ورسوي. د دې په باره کې ستا څه فکر دی؟ پیغمبر علیه السلام مبارک وفرمیل دا جنتي ده. که په ذکر و په عبادت سړی جنت لره تلای نو به هغه بزرګه زنانه تللی وای. صحیح سلو؟ نو معلومه دا سوه چې خالي بزرګي نه ده، د بزرګۍ و شاته نورې ډېرې خبرې تړلې دي، هغه به ما او تا کوو، بیا د قیامت په ورځ د الله په دربار کې خلاصېږو. نو پیغمبر علیه صلات وسلام مبارک فرمایي اصل مفلس و دې ته وایي دا نه دی چې کور نه لري، موټر نه لري، موټرسایکل و موبایل و روپۍ نه لري، یا اصل مفلس و دې ته وایي چې د آخرت په ورځ تش تور پاته شي، حج یو چا ویوړی، جهاد یې بل چا ویوړی، تهجد یې بل چا ویوړی، تبلیغ یې بل چا ویوړی، روزه و زکات المنځ بل چا ویوړی، دی و ګناوې سره پاته سوی. او موږ داسې یو، بلکل موږ داسې یو. داسې مثال دی عزیزانو لکه یو سړی نو خو جوړ روغ وجود دی، دا سړی را ولاړ سوی د چا یې غوږونه ورپرې کړي، د چا یې پزه ورپرې کړې ده، د چا یې ژبه ورپرې کړې ده، د چا یې لاس ورپرې کړي، د چا یې پښې ورپرې کړي دي. نو اوس چې هغه هر سړی جلا جلا راسي، د چا غوږونه ورپرې کړي د هغه رالو غوږ یې جم پرې کړي، چې د چا یې پزه ورپرې کړې هغه رالو پزه یې ورپرې کړي، چې د چا یې ژبه ورکټ کړې هغه رالو ژبه یې جم کاټ کړي، د چا یې لاس پښې ورکټ کړي هغه رالو لاس پښې، دته چې شور پاتې شي. یو شی نو صفتاو دا زما او ستا ایمان بعینه دغسې دی چې ما او تا نیکۍ کوو او بیا مې څوک بیا د بل چا په پور کې دا شی راسي چې کله کله په دنیا کې څوک پور وکړي دا خپل د باباو د نیکه کور په قرضه کې ځینې ولاړ سي. پوه شواس؟ کله کله سړی قرضه وکړي بیا دا خپل د بابا د ناستې موټر سوارلي چې کومه ده دا په پور کې ځینې ولاړ شي. او پښتانه خو دونه بد خلک دي، دونه بد خلک دي، نسته پر دې روی زمین تر دی بد خلک نسته، او که ته یې نه منئ نو یې مه منئ. بیا کله کله راولاړ شي
چې شو کې په پور کې لور ورکي په پور کې لور ورکي لور د 15 شلو کالو ده اپوروړی چې کم دی هغه د 500 کالو دی قرار را ولاړ سي دالو هغه ظالم هم نه شرمېږي چې دا خو زما د لمسۍ په ځای د دا زه څه کوم او دا ظالم هم نه شرمېږي چې را ولاړ سو خپل د دنیا د قرضې دپاره څه وکړلو خپله لور چې د هغه یې په دار کړله ورسه مزدوري یې وکړه ورسه غلام یې سه ورسه چمچ ورسه پاکوه ورسه د کور مخ ور جارو کوه ورته زه د مزدور یم دا څه معنا ده چې زور د اولاد څخه وځي پوهېږې په دې خبره باندې یا یې داسې مثال دی عزیزانو دا زما او ستا د نیکۍ لکه یو سړی را ولاړ سي په لوړ سفر روان دی په وټ سفر روان دی او حال دا دی چې یوازې هم دی نو د موټر ښه برابر کوي سیټ یې کوي پټرول یې هم مطلب ورواچول اوبه یې هم وکتل مبلیل هم وکتل خو چې روان سو نو هله پر لارې باندې یا د پټرولو ډیزلو ټینکۍ لیک ده یا یو څاڅکي دی نه دی په خبر یا هغه ریډیټر راواخله د اوبو یا د هغسې مطلب هغه چیمبر راواخله د مبلیلو دی نه دی په خبر اوچ کلک په دشتو په بیابان کې په نیمه شپه یا په سره غرمه ودرېدی د ده خو فکر دا و چې زه به د هغه ځایه ځان رسوم او ځان یې ولې نه ورسوئ هلته لاندې هغه شیان ته لوېدل نو د هغه رقم دا ما او تا چې در جنت ته ځان رسوو نو په دې نه خبر چې هلته زما او ستا نیکۍ په کوم ځای کې تیویږي ما او تا کله کله ټینکۍ جوړه کړو بس اوبه ورچو هغه لاندې لیکي هیڅ پته نه لګېږي یو وخت سړی په خبر دا زموږ اوبه چې ختمېدي هغه دغه وجه ده و هغه دغه داسې ورځ هم را روانه ده الله دې مو وساتي زه به اسانه تورې در وښیم اسانه تورې دا دی چې زه په خپله په کال کې یو قرآن پاک په دې وایم چې یاله زما استادان دي پر ما یې حق دی زما یاران دي پر ما یې حق دی زما ملګري دي زما سره احسانات کړي دي ما ته ډوډۍ را کړي دي زه پر لاس مچ کړی یم زما عزت کړی دی ما ته جامې را کړي دي زما احترام کړی دی او یا الله ما د چا حق خوړلی دی ما غیبت پسې کړی دی ما بهتان پسې ویلی دی ما مطلب د ده په باره کې بدګمانۍ کړې دي یو قرآن پاک وایم یا الله زما د دې قرآن ثوابونه و هغه چا ته وربخشم چې په چا پسې ما یا یې حق نه دی ادا کړی یا یې ما حق خوړلی دی اوس یو سړی وایي ښه مولوي صاحب دې بعد به موږ قرضه اخلو بس قرآن به پسې وایي یا په دې نه خلاصېږي دا د خولې پور در ښیم ستا م ير دی زما م ير دی زما م پام نو ستا م پام نو ته پرې وولاړې زه پر بله ولاړم بیا به د حشرګاه پر میدان سره وینو دا هغه خبره درته کوم الله دې نه پوره وړي کوي د قیامت په ورځ چې موږ ورسو موږ دا خیال دی چې ما ډېر نیکۍ کړي دي هغه الله راته ووایي چې و نیکۍ دې کړي دي خو هغه د بل چا غسولې څونه د افسوس خبره ده څومره د ارمان خبره ده څومره ستړې خبره ده چې ته په دومره لوی امید الله دربار لره ولاړې هغه امید دې د خاورو سره خاورې سي الله دې هر مسلمان وساتي که مې په چا پسې بده خبره کړي الله دې معافرت وکړي استغفار ورپسې وایي یا الله ته د هغو مغفرت وفرمایه یا الله ته احسان ورسره وکړه یا الله ته ښه ورسره وکړه یا الله ته عفو ورته وکړه بس داسې دعا چې ته په چا پسې وکړې تا د چا حق خوړلی دی یعنې څوک په چا پسې غیبت میبت شی کړ دا پسې وایي به دغه د حق خلاصېږي صحیح سو ټولو مسلمانانو دپاره وایي چې الله زما کم ملګري انډیوالان دوستان دي پر ما یې حق دي زه نه یم په خبر زما یې دی الله ته عفو ورته وکړه 3 واره قل ولا شریف وایي ثوابونه وبخښه 100 واره استغفار وایي ثوابونه وبخښه 100 واره سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله وثوابونه بسلو دا خبره خلاص صحیح سلو او د قیامت پر ورځ سبحان الله چې پلار له زوی وغواړي مې نور کوي زوی له پلار وغواړي مې نور کوي ورور ته نور کوي ښځې خپل خاوند ته نور کوي هغه ډېره ستړې ورځ ده صحیح هر سړی په خپلو پښو زړېږي خیر